ٹھیک ده د مال منډۍ د بېمانو هیڅ سبق ته وانه غستو چې اوچې میخې د بلار به په نر خرڅوي. خدای ته وګورئ د ابوبکر نامې مه هلئ، خدای ته وګورئ د علي نامه مه هلئ، خدای ته وګورئ د زینب نامه مه هلئ، خدای ته وګورئ د فاطمه او د حسن او حسین نامې مه هلئ. خدای ته وګورئ د خپلو خلو ته وګورئ، د خپلو شکلونو ته وګورئ، د خپلو بوتاړونو ته وګورئ، د خپلو نمونو ته وګورئ. وی هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب، هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست. وی کزرگونه زلا خلپ مشک و عنبر و وینزما، اغه نه بعدم چې ستا نامه په عالم په خدای قسم چې دام بے ادبی دا. زمون داخله زمون خلی ډیران دی، په ډیران د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی نامه څنګه هغه ورځ یو افوا شوې وه، تاسو ته به یاد وي چې یکتوت نه بار یو ښځه خره شوې ده. اورېدلي هلکه څنګه خره شوه؟ وی ښځه نو ما چې واورېده نو مالې یوه نه ده خره، ډېرې خري لکه دا څه غول خورئ، یوه ښځه خره ده. کومه ښځه چې شپه ورځ بار ګرځي خره ده، نو خري ډېرې دي، یوه غریبه نه ده خره شوې، ټولې خري. راله چې کوئی عورت گدی نہیں ہوئی، خیال راغی خان اخبار کې راله چې بیت الله شریف کې چا قرآن خوړلی هغه سړي نه چمچورای جوړه شو، فوټو یې ورکړی. ټیک شو سکال چې اجیان تلم هلکه دا پته هلته وکړئ چې دا رښتیا سړی چمچوری شوی. سعودي سفارت خانه اعلان وکړو چې به څوک هم چمچوری ممچوری نه دی، دا څه غلط خبره چا کړی دا نه چمچوری شوی. نو ما دې بدبخت قوم ته وې چې سړی ناجایز قرآن وخوړو او هغه مار شو یا اژدها شو یا چمچوری شو، نو د کچرو ګوانو ته هیڅ سبق ته حاصل نشو چې ټوله ورځ په دې کچرو کې سیوا د دروغو نه او سیوا د دروغو د قرآنونو نه بل کار نشته. ٹھیک ده د مال منډۍ د بېمانو هیڅ سبق ته وانه غستو چې اوچې میخې د بلار به په نر خرڅوي. خدای ته وګورئ د ابوبکر نامې مه هلئ، خدای ته وګورئ د علي نامه مه هلئ، خدای ته وګورئ د زینب نامه مه هلئ، خدای ته وګورئ د فاطمه او د حسن او حسین نامې مه هلئ. خدای ته وګورئ د خپلو خلو ته وګورئ، د خپلو شکلونو ته وګورئ، د خپلو بوتاړونو ته وګورئ، د خپلو نمونو ته وګورئ. وی هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب، هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست. وی کزرگونه زلا خلپ مشک و عنبر و وینزما، اغه نه بعدم چې ستا نامه په عالم په خدای قسم چې دام بے ادبی دا. زمون داخله زمون خلی ډیران دی، په ډیران د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی نامه څنګه کومه خوله چې شپه ورځ بکواس کوي، کومه خوله چې شراب څکي، کومه خوله چې سګریټونه څکي، کومه خوله چې پایپونه څکي، کومه خوله چې حرام خوري شپه ورځ، ا د دې قابله ده چې د پنځتن پاک نامه پې والي؟ د دې قابله ده؟ زما عزیزانو مونږ پورې هغه خلق هم پلیتیږي لګیا دي، مونږ خو یو پلیت ډنډ، نو چې خپل ډنډ ته د هغې نامې راوغورځو هغه مونږ ځان سره پلیت. ابوبکر الله ابوبکر دی خوا وګورئ، د پیغمبر نه وروسته ابوبکر خلیفه شو. د ښار نه بار یو بوډای ښځه اوسېده،
نو ابو بکر بسار وقتی په تیار کې لاړو، ابو ډای له بیزه جارو کو، منګه به ولا را ډک کو، ضرورت د ورځې به ورته کې خو بیا به تلاړ. حضرت عمر بم دا کار کولې، ورځې عمر لګ وختي لاړو چې ګوري څوک جارو وهي لګیا دی. چې نږدې ورغه عمر فاروق وی چې ما وکته فیضا هو صدیق، ابو بکر صدیق امیر المؤمنین او بار د ملک نه به بوډای تا په جومپړی کې جارو والا منګه به ولا راډک. ابو بکر بیا ابو بکر چې پیغمبر وی مال راوړی د جهاد تیارې کیږي، مال راوړی، ابو بکر زی او کور کې جارو وهي او ور سروړي او خدمت کې پیش جارو. عمر زی نیم مال راوړي او نیم پریدي. مال راغه تا سمرا راوړو جی نیم تا درې مېسا چا څلورما، ابو بکر تا سمرا راوړو او تو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی زما د محبوب د خلینا بد مال لفظی والله چې مال نامه وا ام په کور کې نه دی پرې خزست کستا د خلینا د مال ټکه وته. هغه ابو بکر چې بیعت ته وشو نو سحر صادری پوگا چولی دی منډی ته روان دی. نن ته چې حلف وفاداری اوچت کې نو تاسو څه چل کوئ؟ وی ته خدای په سیلاب یو سا مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د ملک دا چمچي ډېرې زیاتې دي. چمچي په ملایانو کې نشته. دا ساربه چې خپلو کې ولاړي داسې دوه خبرې کوي نو د ملا ورته هسې خوله چینګه نیولي ټول ورپورې وخاندئ. دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تخلواز نیت څه چل شوی دی؟ څه چل شوی؟ ملا یو مستقل وقار پکار دی، یو شان پکار دی. کم سړی چې د غلو ډک دی زه به هغه ته چوکرې کې ما سینه کې هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو. آپ زد دی کساڈپو دروازو تا وڑم دا دوی دروازو تا وڑم اخلو تاسو تا وین چرتا سیبا زانو پی جنی خدایم پریخ ہے اوئی پا ایمان چی پا دے کائنات کے دا خداینا لوی مہربان پا مونگ بل چوکشتا، داغنا لوی مشفق بل چوکشتا، داغنا لوی طاقت دا بل چاشتا، داغنا لوی ورکون کے بل چوکشتا، داغنا لوی مہربان بل چوکشتا. نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټې تا سره نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي؟ شرم نه درځي؟ خدای تاسو پرې په دې ملک یو ګورئ بدبخت قوم کچر تا आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او مراد په حاصلېږي ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی الا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي شي او یو څو ورځې ارسل اوس دا بلایسار نه لاندې دا زیارت نه دا دکې وګورئ سال جوړ کړی دا سال د خزو سره قیامت برپا کړی دی. و بدبخت او ظالم قوم اسرق تا وګورا اگر رش تا وګورا اگر لپنګانو لچرانو لوفرانو تا وګورا او ځوان خزي دغه زیته ورلې ګلو تا و شرمې دلی عمل کا حکومت ورته پولیس درولې چې څوک زنانو نه چیړي یو افسر ماته ویرا پلانی الک له ډیره سخت سزا ورکوم مال ولی ویل جینا کوي چیړي مال کم ځای کې چیړي ویل په سړک چې رواني وای مالی له خود نر زامن دي
د جنکو څه کار دی چې په سړک ګرځي؟ ولې لکه زه د لسو ورځو نهارې او د مجمد د پولاو راته مخکې کېښوه او راته وایي چې دا ونه خورئ بچ بشمه بای دا جوړې کړي سینګار کړي استری کړي غوړې کړي دا هم چې راوسته خو دغه هم خره دي نو دوی به څوک راټینګوي خدای ته ګورئ دا ملک به څنګه د حیا او د غیرت ملکېږي څنګه به کېږي مونږ خو تباه شو زمونږ خو بیړي غرقه شوه والله که بجلیګر ملا جنت تلار شي چې په دې قوم کې اوسېږي والله که جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتوتونه تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې اچولي چې سړی مړ شي او سره به دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي برې شي چې توتي شي او پاس په جنت کې برې شي په دعوې درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناست چې چا په ژوند د قرآن یارانه نه وه کړې چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه و پیدا کړی چا په ژوند د محمد رسول الله په نقش قدم باندې تله نه و کړي والله که په قبر کې قرآن ورته په سینه کېدی چې خدای یې پرېږدي په سینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرېږدي ولې د دین څه ثبوت شته اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي متعلق وي چې ته خو په ژوند زه ونه منلم خو زما خدمت یې ډېر کړی دی د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شپارس کوم الله ورته څه وایي وی پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه یې منلی نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شپارس پرېږدما نن ته دې خوب کې موده دا خوبونه هم ګورې لګیا یې چې چېرته پیرونی سې نه بس مونږ د داسې سړي په جولۍ کې ځان اچولی چې پوهېږه په قیامت کې کار پوهېږه نه قرآن وګورئ قرآن وګورئ قرآن تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی دپاره کارامت به د دوی عملو او تاسو دپاره کارامت به ستاسو عملي الله وایي د هغوی د عمل تپوس به تانه نه کېږي هر سړی به خپل پیټی په سري قرآن وګورئ بیا وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان ته به خپله چیټی په غاړه کې ځوړند دي قرآن وګورئ یا خو قرآن غلط دی دروغ دی څه چې د یهودو د نصاراو دعوا وه که قرآن صحیح دی نو قانون دا دی عزیزانو نن ته د خپلې خولې ته وګوره چې ته د عمر نوم په کومه خوله دی عمر د شپې ګشت کوي لګیا دی یو سړی ناست دی ښځه یې ناجوړه ده جاړي ولې جاړې ښځه مې ناجوړه ده بچی پیدا کېږي هسې نه چې چېرته مړه نه شي عمر لاړو خپله بیبي راوسته او قسم یې ورکو چې د دې داسې خدمت وکړه لکه چې د چا خپله خور او یا یې مور زما عزیزانو عرض مې دا و چې موږ د دې ملک دوستان یو دا ملک حیا شرم او غیرت غواړو اخیری کې یو خبره واورئ سبا به بیا جلسې ټوله شپه په تاسو نه رونوم نن هغه هندو چې تاسو به وې چې سل پاپړ د یو لور دا به وي سل پاپړ د یو لور هغه هندو ولې نن ستا په سپېږمو کې پړی چولی دی او د مداري غوندې دی ګډۍ ولې
هغه دې ځکه ګډای چې پاغه کې وګوره د پردي ملک موټر نشتا، پاغه کې وګوره د پردي ملک توپی نشتا، د پردي ملک ټینکونه نشتا، بحری بیړې هغوی خپلې جوړې کړي دي او نن ستا په سمندر کې چلیږي لګي بحری بیړې. ایټلي نظام د هغوی وګوره، روس تیریږي، امریکا تیریږي، په څلور بولي ولا راځي. ولې وزیر اعظم یې وګوره همغه د 2.5 پیسو ټوپۍ او د 3.5 مینو کمیس یې اغوستی که نه اغوستی؟ مور به همغه د 5 مینو ساړي تړلې وه او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه، د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم دی او د ململ د 10 پیسو کمیس یې اغوستی. نن تاسو د 3.5 کسانو وزیران یې، کله یو برش په ځان مګئ، کله بل په ځان مګئ، کله یو مګئ، صاحب نم جنډې خوښېږي او نم موټرې خوښېږي، چېرته ځئ پونګي درته والې کېږي. ورشئ د هغې بنګلې مو ګورئ او تاسو خپلې مو ګورئ. نن د قوم بجټ چې راځي د قوم مری پې ولې غوسېږي؟ ځکه غوسېږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کېږي. پټرول ولې ګران شي؟ اوړه ولې ګران شي؟ چینی ستا د ملک پیداوار دی ولې ګرانه شي؟ په متیازو کولم ټیکسونه ولې ولګېده؟ ځکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کېږي، د ملک د بیګماتو اخراجات نه پوره کېږي. هغه اخراجات پوره کولو دپاره لاندې سطح خلقو مری غوسې شي. زما یو کور دی زه پکې اوسېږم، په ما دې ولې ټیکس ولګي؟ ولې زما یو کور دی په ما دې ولې ټیکس ولګي؟ دا کم انصاف دی؟ دا دې هغه ګروپ فتوا ورکي، هغه ګروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت ګروپ جوړ دی چې اسلام په تیزی راولو، دې فتوا ورکي چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي؟ د څښلو اوبو دی په ما ولې 25 روپۍ میاشت شي؟ ولې په دې ملک کې زه دا حق هم نه لرم چې مفت اوبه کمیټۍ کې بجټ خو د شیباغ په فنکشنونو تباه شو ټول، خو د شیباغ فنکشنونو وخوړو، نو فنکشن باندې چې 10 لکه ولګي به زمونږ سرمنې نه وباسي. بیا 10 روپۍ ریړه دي ولې مزدور ورکي کمیټۍ له؟ ولې په ریړه کې مې ټیپر ایښي دي، خرڅېږي نه، بېګانو راته بچي نه هر دي، او ستا د کمیټۍ د 220 روپۍ میاشت ولې درکم؟ په دې ملک زه دا حق هم نه لرم. هېڅ به نه وي، خو که د شاهانو خرچونه کم شو. تاسو مساوات وایئ؟ مساوات نن ستا په ملک کې سوشلیزم وګوره اوبریاویږي لګیا دی، ته دلته ګرځې شیعګان لګیا دي، ابو بکر په ناحق او سنیا لګیا دي. نه دوی په ناحق دي، دواړه په توپه ولګئ. خدای هم سټې وباسه. سوچ وکئ بدبخت کمبخت قومه، نه شرمېدلو. سوچ وکئ ملک د څه شي ښکار کېږي لګیا دی؟ سوشلیزم. ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي. ته د ابوبکر او د علي فیصلې کې د خدای د وجود نه منکر. په ثوابۍ کې وګوره یو تحریک شروع دی چې عذاب قبر نشته، والباس بعد الموت چې دی دا ډکوسله ده چې مولیانو رایستې ده. ټول نوی پوت چې ستا کم دی دا په دې قهر اخته کېږي لګیا دی. دې غوږ کې ودرې. ته دا غواړې چې ابوبکر او علي فیصله وکم ستا آینده نسل چې دی دا به روسۍ وي، یا لکه ستا آینده نسل چې دی دا به ټول ډماني د VCR د برکته. ورشه ناولټي سینما وګورئ په پنډۍ کې، اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنټ وي د شپې. ورشه هلته د زنانو بازار وګورئ،
دلته یو تیګړی ځوړند کړی ټوله بربنډی راشئ مازدیګر صدر روډ وګورئ صدر روډ لکه یوازې دا توره نه ده چې مازدیګر کې ورته روځي یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دغه توره ده شیعو ته وایم چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو سبا لسم محرم دی امام حسین سر قلم کیږي بیبی زینب د خیمې نه راووته حسین جنگ په ځای پرېښو او زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه ورته یې ویل زینبې که په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکوي په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکوي او که بے اختیاره بے سطر کړی شوې خدای به جزا درکوي دا خو د امام حسین په هغه وخت کې تقریر و چې سر یې د تورو لاندې بی بی فاطمه پنجتن پاک کې یو بی بی فاطمه هم ده کنه پنجتن پاک یوازې دې ته وایي چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجه کې کنه پنجه پنجتن پاک دی پنجتن پاک کی بی بی فاطمه موا دیکھو وګورئ پنجتن پاک کی بی بی فاطمه موا چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي د ورځې دویمه ده چې زما کټ جنازې د پاسه ډوله یې جوړه کوي چې زما د کفن کپړه چرته پردی سړی ونه ګوري جنازه مې د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډوله یې جوړه کوي چې د کفن کپړه مې پردی سړی ونه ګوري الله دا بی بی فاطمه وه د بی بی فاطمه د سطر د عالمو ما ته ګورئ ما ته د بی بی فاطمه د سطر د عالمو چې د کفن کپړه اوم پردو سړو نه پټوله زمونږ د ښځو د سطر څه عالم دی خو وګورئ مونږ خو قرآن منو دواړه ډلې هغې یې مني مونږ هم منو قرآن څه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر دې سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ نظر ښکته کړئ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته مو وایه چې پردی سړی چېرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما دا قرآن ویلی دي د بجلیګر ملا خبره نه قرآن وای ښځو تم چې سړي ته به نه ګورې لاندې به ګورې او سړو تم وای ښځو ته به نه ګورې لاندې به ګورې راشئ د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازدیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچي بازار کې وګورئ 38 کاله د پاکستان شو د ښځو سودا ختمه نه شو اور سهار روزي څه اخلي زه کله کله دا کیسهخانې نه په دې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې به کوي ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح د پاسه به صاحب دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي پښتانه پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنم هغه به راشي دا څنګه دی کپړه یې ښه نه ده تېره به شم دکاندار مخکې تېره شه مخکې هلته به بل چونډی ورته ناست دي دا څنګه ده دا هم کپړه مخکې تېره شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې پخوا به
مليانو مسئلې کولې چې کومه ښځه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي. مالوس د چا نکاح شوی نو ماتېږي به څه شی نکاح شوی نه دی نو مات به څه ماتېده خو سبقت د وجود غواړي. یو شی شوی نه دی نو ماتېږي به څه. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ اوس دوی وایي چې دا ښځې به بندېږي څنګه. یو منټ یوه ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندو که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زما نه دا ګیره کړه. یو ته ولې راوت صدر کې آواز وشو چې یو شی راوتی دی، ښځو نه یې پوز یې وکړ. هغې نوم ګوربیجو وی په ټول صدر کې وګرځېدم. دارو دپاره ښځه نه وه. اوله ښځه چې ګرځي په سپېږمۍ داسې چل کړی چې رښتیا چېرته راټوک نه سهار به صاحبه پلاني ځای کې هم ښځې نه پوزه وخوړه. رښتیا کېده به نه. بالا ماڼۍ ته سړی راغی وایي جي کابلی کې هم یو ښځې نه بېګا پوزه ووهله. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.